دا ټیم کور ته څو کتاب ولري؟ ټولنه چې ژوندۍ پاتېږي هغه په ډایلاګ ده، هغه په ګیدرینګ ده، هغه په سیمینارو ده، هغه په علمي او ادبي مجلسو ده. په میاشت کې کم از کم 100 کتابه زه اخلم او په میاشت کې کم از کم 50 او د 100 سواکې د 200 کتابو پورې زه وایم. په سکول کې لایبرري دومره ضروري ګڼم کله په بدن کې چې روح وي. نن د کتابو چې کومه میله روانه ده 2 ورځې په ډسټرکټ لیول پښین کې دا چې موږ سره ناست دی شاعر، ادیب، لیکوال او هغه سړی چې مطلب هر وخت موږ دعوت ورکړی دی د موږ راغلی دی. د نور شاعرانو په مقابله کې د سینه ډېره غټه ده چې دی په هر پروګرام کې شرکت کوي، په هر علمي او ادبي کار کې شرکت کوي. رضا صاحب یو جهان مننه. نن دویمه د کتابو میله شروع ده، پرون د تا افتتاح وکړه. څه محسوس د پښین د علاقې دپاره کتابو میلې مناسب دي که نه دي؟ جزاکم الله محمد نبي صاحب اول ستا شکریا ادا کوم چې د کتاب رجال د لایبرري رجال دلته سره راشرو ستا د لارې دی، دا ستا هلې ځلې دي. دا نن چې کوم میله ده زه په دې خبر یم چې د دې لپاره ته به راغلی تا دې کړي دي دی پښین ته هغه پښین ته چې په دې کې هر رنګه میلې سته، خو کتاب میله کله کله سوې ده. دا دویم وار دی چې کېږي ستا د لارې کېږي او زه باید چې دا ته څومره خوشحالي محسوسوي چې دا میله څنګه ده. زما چې په ښار کې یوه میله خوښه ده هغه د کتابو میله مې خوښه ده، ځکه چې کتاب قرآن هم دی، کتاب تاریخ هم دی، کتاب سیاست هم دی، کتاب ادب هم دی او کتاب یو دی شعور دی. یو کومو چې کتاب ته لاس ورکړی دی د قومو د ترقۍ راز چې دی هغه کتاب دی. او ته وینې نه چې نن دا د پښین چوک چې کوم دی دا په کتاب میله ښایسته دی. دومره جمګټه و په ټول به تا لیدلې وي، بل شي به تا لیدلې وي، خو د کتاب دا میله باندې چې د عوامو د ولسو چې کوم رش دی نه نو زه دا څنګه دا خوشحالي محسوسه نه کوم محسوسه، ځکه چې کتاب چې کوم دی قلم چې کوم دی دا یو داسې احتیار دی چې د قلم د کتاب د احتیار ضرورت پرون هم و نن هم دی سبا هم دی. او بیا د کتاب اهمیت چې کوم دی د کتاب د اهمیت په حواله به زه دا ووایم چې د دې اهمیت پرون هم و نن هم دی سبا هم دی. کتاب تا ته لارې درکوي، کتاب تا ته خبرې درکوي، کتاب تا ته تاریخ درکوي، کتاب تا ته یو داسې میسج درکوي چې هغه د قومو د ترقۍ رازونه کې لیکل شوي دي. نو د کتاب د اهمیت په یوه حال کې په یوه وخت کې هېڅ چا چې کومه دی هغه مخ نه دی اړولی. شهزاد صاحب سوال دی، د پرون د راسې موږ ورته ګورو د پښتو کتابونه زیات وځي، حالانکې زموږ په نصاب کې زموږ ژبه هم د پښتو ده نشته، یو کتاب هم په پښتو کې په نصاب کې نشته، لیکن د پښتو کتابونه تر ګورو زیات وځي. څه وجه ده؟ دا د خوشحالۍ اظهار دی. ګوره نه په دنیا کې چې قومونه ترقي کړې ده چې تللي دي هغه په خپل مادري ژبه کې تللي دي. د هغه علمي ژبه هم خپله مورنۍ ژبه ده، تعلیمي ژبه هم مورنۍ ده. دا زما او ستا محرومیت ښکاره کوي چې زه په سکول کې په کالج کې په پوهنتون کې د نورو ژبو کې زه علم اخلم او په هغې کې مې کارکردګي هم ښکاره کړې ده. او خپل د پښتو کتاب چې زه ووینم دا د خوشحالۍ یو اظهار دی. دی حیران سي نه چې زما ژبه دومره درنه ده، زما ژبه دومره غني ده، زما ژبه چې کوم ده هغه د کتابونو ژبه ده. دا دی خوشحالي محسوسوي، دی په فخریه انداز کوي، دی ناز به کوي، دی ویاړ به کوي، دی فخر به کوي دی چې په پښتو ژبه کې پښتو کتاب وویني. دا د ده د خوشحالي اظهار دی. ځکه دی اخلي نه چې زه ژبه هم زده کړم، پښتو هم زده کړم او خپل هغه رجحان هغه ذهن چې زما مورنۍ ژبه پښتو ده زه هغه تاثرات په خپله مورنۍ ژبه کې ولولم او ویې وایم. دا د خوشحالۍ اظهار دی. بل دغه شهزاد صاحب څه محسوسوې چې نن په دا کتابو میله کې تا کومه کمزوري محسوسه کړې چې کوم قسم کتابونه په کار دي، نورې څه کمزوریان دي؟ کمزوریان یې بیان. چونکې د کتاب سره تړلی سره یم، ما ته معلوم دی، ما زه بلا مبالغه وایم چې ما په دې کې کمی نه ولیدله. ځکه زه دغه مثال درکوم چې تاریخ دلته پروت دی،
سیاست کتاب پروت دی فکري او نظریات نه فکري او نظریاتي عالمي ادب ته پروت دی نه کاغه روسي ادب دی کاغه فرانسوي ادب دی کاغه جاپاني ادب دی داغه ژباړې پرتې دي داغه په اورجینل شکل کې پراته دي او فکري او علمي کتابونه دي هغه کې پراته دي زه هېڅ داسې کمی نه کې محسوسوم چې هر هغه کتاب باید چې دلته وایي زما په ذهن کې کوم کتاب دی د کوم فکر دی هغه کتاب د دې پروت دی او د دې سته او زه د تکتو نو ډېره مننه کوم چې دا خلک به هلته پسې ورتللو زما زه بیا پوښتنه کوله نه تکتو چیرې دی تکتو کتابتون چیرې دی نن ستا په تعاون سره ستا په مرسته سره د پښین په ښار د پښین په ځوانانو د پښین په علمي حلقو باندې دا ستا یو احسان دی ستا دوی مطبوع کړو او هر هغه کتاب کوم چې د ویلو دی که فکري دی که سیاسي دی ایمن په دې کې ساینسي بوک ستا د ساینس سره تړي د ساینس په تاریخ دغه د کتاب پروت دی زه هېڅ داسې کمی چې څه عنوان د نن جدید و چې کوم عنوان دی د هر عنوان باندې هغه کتاب هم پروت دی هم اویلیبل دی شهزاد صاحب کاري یا ریډر چې موږ ورته وایو کتاب ویونکی چې پیدا کېږي هغه د سټوډنټس لای په څه پیدا کېږي نه د سکول څه پیدا کېږي زموږ په سکولو کې لایبرریانې نشته نو څه محسوسوي چې په سکولو کې لایبرریانې په کار دي که نه دي دا هم تر دې اړه پورې وویلې چې مطلب چې په سکول کې لایبرري نو به خلک کتابونه ګوري نو به دلته بیا د کتابونه زیات وي چې په سکول کې لایبرري څه بولې ښه یې بولې بدې بولې په سکول کې لایبرري دومره ضروري ګڼم کله په بدن کې چې روح وي او په ماډرن های سکول کې زما په یاد دي چې موږ طالب علمان وو هلته لایبرري وه او د لایبرري به خپل پیرډ وو او موږ به ورتللو اوس په تازه صورت حال زه نه یم خبر چې کوم سکول لایبرري لري او کوم نه لري جهاں تک ستا د دې خبرې جواب دی چې لایبرري په سکول کې یې که نه زما درته وویل چې په هر سکول کې په هر علمي تعلیمي اداره کې چې کوم دی نه زه دا لایبرري دومره ضروري ګڼم کله په وجود او بدن کې چې روح وي دغه کتاب لایبرري چې دی دا یو اکسیجن وي بلکې زه به خبره دا کوم نه چې باقاعده باید چې د لایبرري او د کتاب په علمیت لیکچر په سیمینار په کلاس کې استاد او سټوډنټس ته ووایي که هره ورځ نه وي په هفته کې باید چې 3 ورځې یوه ګنټې دپاره د دغه لوی لیول سیکشنان چې کوم دي نه دغه سټوډنټ چې کوم دي نه د استاد په رهنمایي کې په لایبرري کې کښېني یو وي د لایبرري څخه کتاب اخیستل کور ته وایي یو کتاب په لایبرري کې کښېنستل ویل دي دغه نیمه ګنټه کې دوی په لایبرري کې کښېږدي او استاد یې رهنمایي ور وکړي نه د وخت د ضرورت مطابق کتاب ور منتخبه کړي دا زه ضروري ګڼم لازمي ګڼم فقهي ضروري ګڼم شهزاد صاحب په سټوډنټس لایف کې ستا د مطالعې عادت د سټوډنټس لایف څخه اخیستی دی که د اوس چې بیا عملي ژوند ته راغلی بیا د مطالعې عادت واخیست ښایسته سوال دې وکړي زما یاد دی چې کوم وخت زه په 8م کلاس کې وم زما استادانو په استادانو کې لکه غلام محمد غلام صاحب چې شاعر دی استادانو کې سر عبدالباري مرحوم صاحب دا سکول ته مخامخ ډیجیټل سینټر و دا لایبرري وه په دې کې به اخبار و په دې کې کتابونه پراته وو موږ دا اساتذه زموږ دا ذهن را جوړ کړي او موږ ته به دا ډیجیټل سینټر اویلیبل و زه به وم صفت الله ظهیر صاحب به و یعقوب شاه قرشین صاحب به و دا به موږ باقاعده ورتللو دلته به مې کتاب راواخیستی د هفتې دپاره به یې راکړې هغه به مې کور ته ووایي بیا چې به مې هفته پرسوله بیا به د استاد په رهنمایي کې به مې بل کتاب وي یعنې زما د کتاب څه مطالعه یا زما د کتاب څه نزدېکت تړون چې دی هغه په 78 کې او هغه 78 چې زه په 8م کلاس کې وم زه ورسره تړلی وم د هغه راز ته زه وایم د هغه راز ته زه اخلم د هغه راز ته شهزاد صاحب دا ټیم کور ته څو کتابه به لري دا که زه ووایم شاید څه په مبالغه کې راشي ما پرون هم درته وویل ما ستا دا څو زره کتابونه پراته دي ما ته هغه کتاب راکړه چې زما سره نه وي اوس ته د دې څه اندازه لګولی چې دا سټایل لګېدلی دی او ده ما ته وویل چې دغه کتاب ستا سره نه زما په کتابو دی خبر دی لا تعداد دي شمار زیات دي تقریبا وایم تقریبا شان وایم په مالی والا وایم
زما ورځ په دې خبره ګواه دي چې ما کور ته راوستلي زه کتابونه ورکومه زما ملګري په دې ګواه دي په زرو تعداد پوره ځکه نه درښایم دلته خو داسې دی دلته خو د کتاب ووایي ایزي کم ایزي ګو چې هغه د شهزاده سره ستا د تجربه اخلم او کتاب دی شی دی چې ور دې کوي بیا یې راولي هم نه نو زه ما څو داسې مخصوصه سټوډنټ دي زما څو داسې مخصوصه ملګري دي او بیا زه کوشش کوم چې د کتاب جان نام کړم ډېر یې نه وایي هغه ما پر کړي دي زه یې ور وړم شهزاد صاحب عمر دې تېر کړي ریټایر شولې راز محمد راز صاحب یو ښه عادت درلود یو سټوډنټ یې د کتابو ریکمنډیشن ورکوي چې دا کتاب وګورئ دا کتاب وګورئ تا د شپېته کاله کې سرویس تېر کړي 10 کاله قریب ته سرویس دې وکړي تا و سټوډنټ د کتابو ترغیب ورکوي ما زما سټوډنټس ما اوري ما په کالج کې کړی دی ما په کلاس کې کړی دی ما په بازار کې کړی دی دغه نصیب الله ګواه دي پرون کلاس 12 سټوډنټس راغلي دي نه کتابونه استاد چې تېر انتخاب کې نو راغلي کتابونه اخلو او یوه ورته ما ور انتخاب کولو او دوی واخیستلو او خوشحاله اوس دا در مخ دغه یو دا زما د ډېر وخت سټوډنټ خو دغه لوی عمر والا 14 کتابونه یې واخیستل او 14 کې 14 هغه واخیستل چې زه هغه کتاب غواړم سر چې تا ویلي زه هغه کتاب غواړم چې هغه ماته ذهن راکړي زه هغه کتاب غواړم چې مطلب هغه ماته فایده ورسوي نو ما ور سلیکټ کړو 14 دانې او 14 کې 14 د واخیستل زه به څنګه کتاب شاته نه ورکایم شهزاد صاحب نن دویمه د شته دریم ناست ماشاءالله ستا د دلچسپي ستا د ښکاره کوي چې تر ګوره زیات ته ناست یې که زه یو آخري سوال څه کوم په معاشرو کې مکالمه ډایلاګ په پښتنو سیمه کې نشته دا سټډي سرکل بک کلب علمي مجالس په معاشرو کې د پښتنو په معاشرو کې مکالمه څنګه بولي مناسب ضروري ده که نه ده ډایلاګ مکالمه سټډي سرکل بک کلب دا ضروري بولي که نه بولي ټولنه چې ژوندۍ پاتېږي هغه په ډایلاګ ده هغه په ګیدرینګ ده هغه په سیمینارو ده هغه په علمي او ادبي مجلسو ده یقینا زموږ معاشره زموږ ټولنه دا رجحان نه لري لیکن زه تا پر ځان ګواه کوم زه تا پر شین ګواه کوم چې زموږ یو ادبي تنظیم دی چې مترقي لیکوال ورته وایي زه د هغه د شین د ولسوالۍ صدر یم د دغه مترقي لیکوال دخوا څخه تا ریپورټینګ کړی دی موږ درې څلور واره دلته علمي سیمینار هم کړی دی ادبي سیمینار مې هم کړی دی او فکري ناستې مې کړي دي نو چې په یو ټولنه کې سټډي سرکل یو ټولنه چې کتابي ذهن ونه لري دا ټولنه زما په نظریې په مثال سره د ژوندي نه دا مړه ده ډایلاګ ضروري دی دا کې سټډي سرکل ضروري دی او دا مکالمې ضروري دي ولې کتاب تا ته خبرې درکوي کتاب تا ته مکالمه جرأت درکوي کتاب تا ته هغه جرأت درکوي چې ته د ځانه څه و جهان ته بیا کتلی شې دا صرف مطالعه نه ده دا ستا نظر در جوړوي دا ستا فکر در جوړوي دا تا په تاریخ بدلوي بلکې کتاب څخه علم دی او علم نن په دنیا کې و دې ته چې وایي تھرډ آی وایي د کتاب مطالعه او کتاب تا ته درېیمه سترګه درکوي چې هغه ته موږ بصیرت وایو یعنې ته دا وایې شهزاد صاحب ته دا وایې چې دا ډایلاګ د مکالمه چې کومه ده چلته پرته لایبرري ده دا چلته پرته لایبرري ده او د دې مثال یې ته یې چې زه په پښین کې کامام له ورغلی یم هلته په کورنه کې لایبرري وي که زه دوکان له ورغلی یم هلته په دوکان کې لایبرري وي که زه مسجد له ورغلی یم هلته په مسجد کې لایبرري که زه د چا د یو کور ګیدرینګ له ورغلی یم هلته لایبرري زه چې پوښتنه وکړم چې دا تا څنګه دا ځای جوړ شوی دی وایي دا محمد نبي راغلی دی موږ ته دا د لایبرري راکړي د خپل جانب یې دومره کتابونه راکړي دي اوس نو موږ له پکار دي چې داسې کتابونه ده راکړي دي وایي چې نوي کتابونه نو اوس موږ واخلو او دلته بلکې زه یو ورځ په یو حمام کې هم ناست وم هلته دوه چې کوم کرسۍ ناست وو هغه درې خپل والي ته ناست وو هغه درې سره په لاس کې ما وکتلو کتابونه یې ما دا ولې وایه ورته به زه انتظار هم نشم ورته کولی زما سره وخت هم نه دی او په هغه وخت چې کوم دی زه دا کتاب وایم نو ما چې هغه ما مالت پوښتنه وکړه ما دا کتابونه چیرې وو دا محمد نبي راوړي دي نو کتابونه خو چې کم دي نه کله په کور کې چې ضروري دي په ښار کې ضروري
ضروري دي په ټولنه کې ضروري دي په معاشره کې ضروري دي او کتاب ځکه ټولنه کتاب اشرف شهزاد صاحب آخري سوال دا دی تا نن څو کتابه واخیست ما پرون تقریبا 40 کلی کتابونه واخیستل اوس نوم و اته په لاس کې دي نصیب الله اوري نه 10 کتابه تقریبا واخیستل زه په میاشت کې دلته ورځم زما د تنخواه یا زما د میاشتې د انکم لوی حصه چې د هغه په کتاب ورځي دوی ګواه دي خالي د دې د دوکان څه نه د 100 زرو دم پرې ورځي واخلم د 1.5 زرو دم پرې ورځي واخلم ا د 500 زرو د چې زه پرې ورځي اخلم دې ته ذکر د خریداري نه وایم په کوټه کې 3 ورشي ادب دی او کلات پریس دی او نصیب جرنل جوړ دی دا له زه ورځم په میاشت کې کم از کم 100 کتابه زه اخلم او په میاشت کې کم از کم 50 او د 100 سیوا کې د 10 کتابو پرې زه وایم یو جان مننه